أي دوار الأنصار دوار جمع بالسمع جمع الدار وهي المنازل المسكونة كم زي كم كوكي شيء إنسان تسيبي نو آگے تسيبي ديكي آگے تا دار بي أو ديار باندم جمع نو دوار جمع دار وهي المنازل المسكونة أو تلك مراد دورنا أهل الدور قبائل مراد دورنا قبائل ورا كما يوا قبيلة جبايوزة كباوزيدا أو قبيلة ولا براجة بشو أغابا بيو محلة كراجة بشو بيو محمد كباوزيدل لدغ محلة تبا سميت تلك المحلة دارا تشد دغ محلة تبا دار أو يا دغ دار إطلاق خش مجازا فساكنين دغ محلة فحسب تجاسرة لمضاف سرة أهل الدار بس كده كي دا دور الأنصار لمراد على قبائل لجالي إيش دا أنصار او قبائل د انصار غټ هغه سلور دي بنو نجار چې دې قبيله کې سوتوي نو هغه ته نجاري ویل دي منسوب قبيله نجار او دا بطن من خزرج دا غټ قبيله چې خزرج دي دا سره یو شاه حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ د دې سره تعلق لري بنو عبد الأشهل أشهلي نسبة دي تكيدي أو دا يو بطن دي يو خيل دي دا قبيلة دا أوسنا دو قبيلة بمدينة منورة أوس أو خزرج حضرت حسين بن خزير رضي الله تعالى عنه دا دينا دوين دريما چدانا بنو الحارس دي تسوك منصوبيقنا أغاتا حارسي ويلي او دا بطن من خزرج دام دا خزرج قبيلي او خير لي حضرت رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه د دې سره سلورمه قبيله بنو ساعده او دې ته نسبت په ساعدي سره کی او دا هم د خزرج نه یو شاه یو شاه او حضرت سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ د دې قبیلې نه تسلور غټ د انصارو خیلونه قبایل دا په مدینه منوره کې موجود توای ورته شو وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد بن يحيى سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه عنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار وبخير الأنصار قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورا قبائل د انصار یا ورا خلق د انصار او فضيلت د انصار على قدر سبقهم الى الاسلام فضيلت د انصار على قدر سبقهم الى الاسلام چې څومره اسلام ته سبقت چا اختیار کړی چا د اسلام لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دې د دل فراش کړی سترګې او زړه ورته غړولې نو دا فضیلت په دغه اعتبار سره نه د مال او جاه اعتبار سره قالوا بنو النجار ثم الذين يلونهم بنو عبد النشر ثم الذين يلونهم بیا هغه کسان چې دو سره په صفات او کمالات او په سبقت الى الايمان کې متصل وي هغه څوک دي بنو عبد النشر ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج ثم الذين يلونهم بنو سعد ثم قال بيده فقبض اصابعه قال فمانا دا اشاره سره يا اشاره بهما بيديه اشاره بهما فلاس سره اشاره وکړه
فقبض اصابعه ثم بسطهن دا ګوتې داسې راغونډې کړې او بیا یې ګوتې کولو کړې او وی پر کرامي دی دا به چې په دې لاس سره سولي چې نو وی فرمایل چې په ټولو قبایلو د انصار کې خیر دی فضیلتونه دي په نسبت سره چاته بالنسبه الى غيرهم من اهل المدینه په ټولو انصار قبیلو د انصار کې د مدینه منوره کې خیر او فضیلتونه دي په نسبت سره نورو قبایلو ته چې په دغه مدینه منوره کې اوسېږي. هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن انس بن ابي سعيد الساعدي رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك عن ابي سعيد الساعدي رضي الله عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الانصار دور بني النجار ثم دور بني عبد الاشهر اكثر دور الانصار ورا فقبائل د انصار کې هغه قبيله د بنو نجار ثم بني الحارث من الخزرج ثم بني سعد وفي كل دور الانصار خير فقال سعد رضي الله عنه ما اگر چې مراتب کې تفاوت دي او ان تفاوتت مراتبهم اگر چې په خپل کور کې د دوه مراتب کې تفاوت دي لیکن په نسبت سره نور قبایل ته چې په مدینه منوره کې دي دا قبایل ور افضل دي. ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد فضل علينا فقيل قد فضلكم على كثير هذا حديث حسن وصحيح. سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه دي ساعديو او دي دغه پدغه وضو کې د قوم مشرو نو د دې څخه یو خبر رااله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوره نور قبایل یې په موږ باندې افضل کړل غوره کړل ځکه چې بنو ساعده بالکل په آخر کې راغی قرآن نه نو روایت کې راځي چې دوی چې زما په خر باندې زین وغیرہ برابر کې چې زه لاړ شم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبر وکړم نو فقیل قد فضلکم علی کثیر نو ویل شو دا چې تاسو له هم په ډېرو خلکو باندې فضیلت درکړې ده تاسو له بني ساعده لرا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډېرو باندې فضیلت درکړې اوس د دې کېده قائل څوک دي بعض علما وایي چې محدثین چې نه دي معلوم بعض وایي چې دا ممکن دا چې د ده وارو حضرت سائل چې هغه دا تسلی ورکړي چې تاسو ته په ډېرو باندې دغه درکړې قبایلو باندې ترجیح ورواله درکړي یا د دې مقصد دا دی چې بنو ساعده د چا نه دي د بنو خزرج نه او دا بنو خزرج درې قبایل په دې کې راغلي درې قبایل یو قبیله د اوس راغله یو قبیله د چا راغله د اوس او نور ټول قبایل چې راغلي دا د خزرج راغلي نو حضرت دا ساعدی تاسو ساعدی او ساعدی دا شاه د قبیله خزرج دی او خزرج لا رسول الله صلی الله علیه وسلم درې خیلونه په خزرج کې بهتر کړل او په اوس کې یو خیل بهتر کړ نو تاسو په ډېرو باندې څه فضیلت او غوړوالی درکړل. وابو سعيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعه وبه قال حدثنا ابو سعيد سلم بن جناده بن سلم قال حدثنا احمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ديار الانصار بنو النجار هذا حديث غريب. افضل قبائلهم قبيله بني النجار. ايش بيقول؟ وبه قال حدثنا ابو صهيب قال حدثنا احمد بن بشير عن مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الانصار بنو عبد الاشهر هذا حديث غريب من هذا الوجه. اي حديث دغه راځي څورته تعارض راځي د مخکنی روایت سره چې انت بنو النجار افضل دلته خير الانصار بنو عبد الاشهر نو بس دلته کې یو ټکی موږ زیات کو نو بس خبره ختم شي من افضل قبائل الانصار قبيله بني عبد الاشهر چې ورا قبائل د انصار د قبائل نه ورا قبيله بنو اشهر ده نو اوس تعارض برابر شي ورنه په ظاهر باندې پرې د نبی او دغه تعارض من افضل قبائل الانصار هغه ورا د قبائل په د انصار په قبائل کې هغه ورا قبائل چې کوم دي دا نه یو څه یو بنو عبد الاشهر دي.
باب ما جاء في فضل المدينة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وطن هجرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اور رسول الله صلى الله عليه وسلم په اذن الهي د الله رب العزت په حکم سره د دمزمکه انتخاب کړی دی لپاره د هجرت د دوست روایت راځي. قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم بن عاصم بن عمرو بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بحرة السقيا التي كانت لسعد بن ابي وقاص فقال السقيا دا یو مقام دی حراء د مدینه منوره نه هغه بار هغه سمکه کاڼجنه چې تور کاڼي به پکې دا حرة السقيا یو مقام دی چې انت د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه جیداد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حرة السقيا ته تشریف یوړو او وی فرمایي ائتوني بوضوء په وضو باندې چې په وو باندې چې وو فتح راشد دا په معنا د ماء الوضو سره راځي فتوضأ ثم قام فاستقبل القبلة فقال اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك ودعاني أهل مكة بالبركة وأنا عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثل ما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين. زمستا بندے زمستا رسول زستانا دعا غواړم د پاره د اهل مدینه چې الله د دوی په مدونو کې او په ساعونو کې برکت واچوي ډبل د هغه برکت چې دا کوم برکت په مکه مکرمه کې د پاره د مکه مکرمه اچولو اوسیدونکو لپاره اچولو یا الله ډبل برکت ضعفین برکت هغه د اهل المدینه په ساعه کې او په مد کې پتاس د ویل چې ساعه یو پیمانه د څلور مود پکې راځي دا د احناف راځي او مدة ورد معنا چې آی کې دوه رد راځي نو تاسو مخکې به ویلي په کتاب الطهارت کې او خاص کر ابو داود شریف کې بدل جی هذا حديث حسن صحيح وبالباب عن عائشة وبالله بن زيد وابي هريرة مع البركة بركتين دا دبل بركات وضاحت او بيان. وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا ابو نبات يونس بن يحيى بن نباتة قال حدثنا سلمة بن مردان عن ابي سعيد بن ابي المعلى عن علي بن ابي طالب وابي هريرة رضي الله عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا حديث او زما د منبر تر منځ چې کومه علاقه ده دا د جنت د باغچو یو باغچه ده د دې سماره كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول البركات. لکه څنګه چې هغه باغچه د جنت پای کې الله برکتونه او سعادتونه الله نصیب کوي وي دغه شان دا یو ټوکړه چې الله رب العزت خصوصي رحم او کرم او فضل دلته راولي دا څنګه چې واقعا دا عمدہ د جنت ټوکړه ده بنا پر دې قول بلکې دی وایي چې د دې مطلب دا دی ایک روضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة. او دویم رای دا چې مقصد دا دی چې دا یو باغچه ده د باغچو د جنت ده چې ان العبادة فيها تؤدي الى الجنة چې په دې کې عبادت تلاوت اذکار او اوراد کول دا موسیقي دا رسوي دغه صاحب لرجاتا جنت تا او یا دا محمول کا خپل ظاهر باندې یا دا محمول کا خپل ظاهر باندې چې دا یو ټوکړه د جنت راغلی ده لکه څنګه چې حجر اسود راغلی د جنت او څلورم رای پکې دا چې دې ته روضة من رياض الجنة ځکه وایي چې بعینه دا منبر دا ټوکړه دا بقعه الله رب العزت دا موالي او دا بکیږي په حوض کوثر باندې نو د دې وجه دې ته روضة من رياض الجنة وي او په حقیقت باندې محمول کا هیڅ استحاله کې نشته الله رب العزت مال او تاسو له انت د عبادت او د بندګۍ د شریعت په دایره کې دننه د عبادت توفیق راکړي. دا څه کوي چې خلک انت دومره زور لګي چې د مقام او بقعي هغه به د بیوشي یا د دغه بقعه کې د یو دوه رکعاتو د نفل لپاره مسلمان ته ایذا او تکلیف ورسي مسلمان ته ایذا رسول تکلیف رسول دا ناروا نه دی.
هذا حديث غريب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا محمد بن كامل المروزي قال حدثنا ابو العزيز بن ابي حازم بن زايد عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه. وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه بالمسجد هذا خير من الف صلاه فيما سوى المسجد الا المسجد الحرام. هذا حديث صحيح وقد روي عن ابي هريره رضي الله عنه مسجد کې یعنی مسجد نبوي کې دا بهتره دي د زر منځونو نه په نورو مساجدو کې سوای د مسجد حرام. بعض کې 1000 راغلي دي، بعض کې 50,000 راغلي دي. نو عدد اقل نفي د عدد اکثر نه ممکن ده چې الله رب العزت اول الذي بيان وحي کړي بیا وروسته داغي کړي. وقد روي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع ان يموت بالمدينه فليمت بها فاني اشفع لمن يموت بها. وفي الباب طاقت لري چې د وفات کېدلو په مدینه منوره کې نو وفات دي شي په دې مدینه منوره کې ته به وایي چې وفات کېدل خو د خوستا په اختیار کې نه دا خو د الله رب العزت په اختیار کې نه دلته مسبب ذکر شو او مراد دلته سره سبب یعنی دلته د اقامت اختیار کې او مسلسل دي اوسې کې دلته چې دلته مرګ راځي چې بچا کې راشي په مدینه منوره کې راشي. او بعض بزرګان زمونږ مشران مونږ لیدلي دي او د خپل استادانو نه مو لیدلي دي چې هغوی به په اخري عمر کې د چا نه وتل د مدینې منورې نه وتل چې اسنا مرګ راله په بل ځای کې رانشي. بشپې زه به د ده دپاره شفیع یم. شفاعت خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو مذنبینو لپاره کوي. ودلته د شفاعت نه مراد کوم شفاعت دی؟ شفاعت خاصه ورته دي. وفي الباب عن سفيان بنت الحارث بن الاسلمية رضي الله عنها هذا حديث حسن وصحيح غريب من هذا الوجه من حديث ايوب. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم ان مولاة له اتته فقالت اشتد علي الزمان واني اريد ان اخرج آزاد کرده وفي زلزل على وفي اشتد علي الزمان اصابني جهد ومشقة ما حوادثات د زمانه تکلیفات د زمانه ما تر رسیدلي دي. زه اراده لرم چې وضو لاړ شم چاته عراق اسم بلاد تمتد من عبادات الى الموصل طولا ومن القاسيه الى حلوان عرضا. دا یو وطن دی یو علاقه ده چې د عبادان نه تر موصله پورې اوږده ده او د حلوان او د قاسیې ترمنځ چې کومه په پلنو دا علاقه ده. قال فهلا الى الشام ارض المنشر واصبر الى كائن فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على شدتها ولو انها كنت له شهيدا او شفيعا يوم القيامه. وشام ته ولې ځکه دا ځمکه د محشر ده خلک به پس د قیامت نه په دغه ځمکه باندې جمع کېږي. واصبري صبر کوه لك يطلق على اللئيم وعلى العبد وعلى الغبي الذي لا يهتد لكلام غيره. بوقوف احمد باندې اطلاقي بوقوف صبر وکړه په دې تکلیفونو د مدینې منورې باندې ځکه چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو لیدلي دي من صبر على شدتها چا چې صبر وکړو په تکلیف سختو د مدینې منورې ولقوائها او په تنګسیا د مدینې منورې كنت له شهيدا او شفيعا. پیش بکنه زه به شهید یم داسې وي یا شفیع یوم القیامه. وهذه خصوصية زائلة على شفاعة المذنبين. دا عام شفاعت خو بقي دا خاص سفارش او شفاعت بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن ابي سعيد وسفيان بن ابي زهير وسفيان الاسلمي رضي الله عنهم هذا حديث حسن صحيح غريب. وبه قال حدثنا ابو الصائب قال حدثنا ابي جنانة بن سلم عن هشام بن عروة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر قرية من قرى الاسلام خراب المدينة. هذا حديث حسن غريب. ذكروا د اسلام نه چې هغه به خرابېږي تخریب به دایي کېږي هغه به مدینه منوره وي. پېژنې په دې کې علما وایي چې فيه اشاره الى ان عماره الاسلام منوطه بعماره المدینه چې دا اسلام عمارت
دا موقوف ته په عمارت د چا باندې مدینه منورې باندې او دا ولې وهذا ببرکه وجود النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث جناد بن هشام وبه قال حدثنا النصراني قال حدثنا مان قال حدثنا مالك بن انس وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك بن انس عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه ان اعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام يبايع مبايعة وهي عبارة عن المعاقلة على الاسلام. هذا عهد كل في الاسلام باندې بيعت وصلوا في ذاك اسمه يو بيعت على الاسلام يو بيعت على الهجرة يو بيعت على الجهاد يو بيعت دفارة الطريقة لكن زمون دا بزرگان دي نو دا شریعت نے ثابت شدہ لدا بیعت الطريقة او هر طالب علم لا هر عالم له دا لازم ده چې دې د یو نیک او صالح سره خپل صحبت قائم کړي خپل تعلق قائم کړي ځکه چې الله رب العزت د دوه سيزونه وي ولکه ما بخاري وي زما سيزونه دي ورته دوه سيزونه دي یو رجال الله او بل کتاب الله. دا کتاب الله دی دا کتاب الله تفسیر دی اوس دا عملی دا کو تبسوک نسی رجال الله پېښه وکړه چې رجال الله کتاب الله د دې دوه درمیان د جزیره څه وي هغه دین وي کو صرف رجال الله دې اختیار کړ نو بیا هم گمراهي کو رجال الله دې پر خو صرف کتاب الله دې اختیار نو بیا هم سوي گمراهي ګورا ځکه الله رب العزت ارشاد فرمایي اهدنا الصراط المستقيم بشفي صراط الذي تمامات رجال الله دې کوم نه راوړو ځکه چې صراط الذين انعمت عليهم بشفي منعم عليهم بندگان صدیقین شهدا بشف د دې دوه ترمنځ زموږ استادانو طرف ته کوم دا نه تاسو به خامخا د بیعت وغیرہ سلسله د خپل معتقدین سره هغه به قائم وي نو خپل استادانو سره بل نو هغه چاته ضرورت نشته د شیخ سره شته کنه او بل دا چې دا بیعت نه صرف هغه رسمي بیعت مراد نه دی چې بس بیعت کې او لاس کې او چپ چپ کې خبره خلاصه نو تو بدلا نه به بدلا نه زمين بدلی نه زمان بدلا تو بدلا کې څه بدل چې په دې وجنا بیعت دا هغه چا سره چې ستاسو کامل اعتماد چې دا هغه رهنمایي تا باندې بدل لري اوس کو ته تاسو چې کوم سم کېنه ته به څه مثال وسی هغه د شیخ صاحب وي سم کېنه نو ته به ډېر خوشاله شي چې ګوره شیخ صاحب په نظر کو فأصابه عقب بالمدينة فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أقلني بيعتي بابا فخرج الأعرابي فخرج الأعرابي ثم جاءه فقال أقلني بيعتي بابا فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المدينة كالكير تكفي خبثها وتحشر بنه پین دا دوارا چې اوس په نظام شي نای کی کیری نو هغه ځان ته روان دي صفه اوس په پات شي دغه شانتي مدینه منوره د بلې په شانتي ده هغه زنګونه خبایز د ځان لري کوي هغه صفه او پاک څخه پاک خلق هغه څنګه باندې پاتې کوي. وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه هذا حديث حسن وصحيح وبه قال حدثنا النصراني قال حدثنا مان قال حدثنا مالك وقال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان يقول لو رايت الظباء ترتع بالمدينه ما ذرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بيننا بديا حرام. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرمایي چې مدینه منوره کې ما اوسه ولیدل چې دا سره په مدینه منوره کې نظر یاروم زبده تعارف کوما ولی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فما بین دا دوانو کانجون زمکه کې څومره علاقه چې دا محترمه ده اے محترم ممنوع مما يقتضي اهانه الموضع المكرم. احناف وی چې د حرمون مقصد هغه حرمت لري چې کوم حرمت مکه مکرمه ته حاصل دي چې نه کار پکې جایز دي نه پکې واخه پریکل جایز دي نه د دې مقصد سره حرام محترم ممنوع مما يقتضي اهانه الموضع المكرم. دا معنا اوس ته واخري به نوم جایز دي
کتب الفرض اونہ کٹکے نو ان پکے جائز دا ائمہ ثلاثہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی چنا اون کٹ کول واخت کول پدی مدینہ منورہ کے دا ناروا حرام دی ناجائز دی اگرچہ زمان پہ نہ راضی لکه څنګه چې زمان پچا کې راضی مکہ مکرمہ پاره واخو د مکہ مکرمہ پاره ونو اوخکار کول کې راضی جی وفي الباب عن سعد وعبد الله بن زيد ونسر وابي ايوب وزيد بن ثابت هي الارض الملبسه حجاره سوداء اغزمکا چې هغه کې دا تور کانی پراتی دي او وللمدینه لابتان دوا کانی دي نسبت دي یو طرف د شرق ته او بل طرف ته چاته د غرب ته مدینه منوره د دوا ترمنځ ده جی ورافع بن خديج وجابر وسالم بن حنيف رضي الله عنهم نحو حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك وقال حدثنا الانصاري قال حدثنا ابان قال حدثنا مالك عن عمرو بن ابي عمرو عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له احد فقال هذا جبل يحب ظهر له جبل هذا يحبنا هذا جبل يحبنا وسيابق كل حقيقة بالي محمول كيس استعلى الإجتاء يا هذا جبل يحبنا يحبنا آلو دي وسيدون كذا من سرى أنصار دي من سرى منك من داوي سرى منك جي اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها حرام يكرزوا لي مكة أنا بل روايات كرازي شيء حرام چا کرزوا لي الله رب العزت دلته نسبت ابراهيم عليه السلام ته شو سو مجازا شو ځکه چې دعا دا دکړو دا سوال د ابراهيم عليه السلام چې الله مکه حرام وګرځي جی هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا البدر بن موسى عن عيسى بن عبيد بن غيلان بن عبد الله العامري عن ابي سلمة عن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اوحى الي ان هؤلاء الثلاثه نزلت به يداه هجرتك عن المدينه وبالبحر وبالنصرين قوم النصرين الله توحي برجل علاقوں کی پدری بلاد اور کم شہر کم قریة اللہ اگر بستا دار الهجرت یو مدینہ یو بحرین اور یو نصرین دا پشان کی یو مقاده یو علاقہ دا مدینی منوری رالم اور ما مدینہ منورہ داغی انتخاب کو اگر چدار آیت ضعیف کی بدے کی دیر لے دیشی دو هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث الفضل بن موسى تفرد به ابو عمار وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا البدر بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة صالح بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يسر على لهو المدينه وشدتها احد الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامه هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وصالح بن ابي صالح اخو سهيل بن ابي صالح باب في فضل مكة وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل بن الزهري عن ابي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحجرة فقال والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت هذا حديث حسن غريب صحيح وقد رواه يونس عن الزهري نحوه ورواه محمد بن عبد عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الزهري عن ابي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء عندي اصح وبه قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن حبيب قال حدثنا سعيد بن جبير وابو الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما اطيبك من بلد واحبك ما اطيبك من بلد تسمرا سترا صفاء مزيدار خالي ماتا وسمرا محبوبه ماتا وافسوس ذلك اسلام وسيدنكم مال را اوكو وفي مال را نوخو زبد دين الامه مکہ دا حرم دی او دا با دعا دا ابراہیم علیہ السلام سر اللہ رب العزت حرم ګرځولې دی او داغي اونې کټ کول داغي واقع غیا کټ کول دا شرعاً ناروا ناجایز دي او دی وحو کې دوه قسم دي یو نابت بنفسه یو محمد هغه نابت بنفسه هغه چې تا وکړل داغي کټ کول داغي استعمال کرا واستل جایز دي خضرو واخه چې پخپل شي وي نو اذا كان رطبا کله چې هغه شنی وي تازه وي داغه کټ کول جایز دي او کو بل فرض شي داغه کټ کول بیا جایز دي اظهار غاز او واخه داغه رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړي دي هغه اونه غره چې ازدی والی
نه احناف وایي چې د هغې کټ کول هم جایز دي مطلقا اونې بوټي په ازغو والا یې په بې ازغو وي. حضرت امام شافعي رحمت الله علیه فرمایي هغه اونې بوټي چې هغه موزي وي د هغې کټ کول په رطب وي او په یابس وي د هغې کټ کول جایز دي. هذا حديث حسن وصحيح غريب من هذا الوجه باب في فصل العربي. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى النزي وبه قال حدثنا محمد بن يحيى النزي واحمد بن مالي وغير واحد قالوا حدثنا ابو بدر شجاع بن ثاني النسل خلق دا نوح عليه الصلاه والسلام په نسل کې په اولاد کې سامو نو دا اغس سره چې کوم خلق منسوب دي هغه ته عرب وي او دا څه تعبیر کول شي جزیره نما عرب اوسیدونکي چې کوم خلق په جزیره د عرب کې اوسېږي هغه ته څه وایي عرب وایي جمع اعراب راځي دین اعراب راځي اعراب چاته ویل کېږي په دیهاتو کې اوسیدونکو ته ویل کېږي او اعراب هغه بدوان هغه دیهاتیان چې وګو پسې بګرځېدل شینکې پسې بګرځېدل. جی عن قابوس بن ابي ظبيان عن ابي عن سلمان رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قلت يا رسول ديننا جداشي تبقى ديننا ورا دا عرب متعلقين برسول الله صلى الله عليه وسلم. تاسو خدای خاص کومه چې دا د متعلقين او متوسلين سره بغض شروع کو نو دا به مفزشي په د دین نه په جدای باندې. جی قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أبغضك وبك هداني الله قال تبغض العرب فتبغضني. هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من حديث ابي بدر شجاع بن الوليد. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بشر بن عبدي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الاسود عن حسين بن عمر عن بخاري بن عبد الله عن طارق بن شهاب عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. هذا کول ملاوت کول هذا کور کول هغه ته زما سفارش زما مینه او محبت په هغه تللی نشي. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث حسين بن عمر النحبسي عن بخاري وليس حسين عن الحديث بذاك القوي. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن ابي رزين عن امه قالت كان ام الحليم اذا مات احد من العرب اشتد عليها فقيل لا انا نراك اذا مات رجل من العرب اشتد عليك. قال سمعت مولانا دې لپاره ډېر دا سخت یو خبره وه سخته خبره وه تکلیف خبره وه دغم خبره وه نو موږ ورته وویل چې کله یو عرب مړ شي نو دا تا باندې ډېره شاق او ګرانه پوځي. قال سمعت مولایا وایي ما د خپل مولا نه ولیدل. مولا څوک طلحه ابن مالک الخزاعي السلمي دا صحابي فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د قیامت د علامات د قربت د علاماتو یو علامه ده چې عرب به مړ کېږي. قال محمد بن ابي رزين ومولى طلحه بن مالك رضي الله عنه. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث سليمان بن حرب. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى النزي قال حدثنا حجاج بن محمد بن جرير قال اخبرني ابو الزبير سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول حدثتني ام شريك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يفر من الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال. قال ام شريك الدجال لا تختي غرور تختي نو ام شريك ويل يا رسول الله عرب يوم يزن بدل وسكم زي. قال هم قليل. هذا حديث حسن صحيح غريب. وبه قال حدثنا بشر بن معاذ النقدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده حسن صبره بن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سام ابو العرب ويافث ابو الروم وحام ابو الحبشي. هذا حديث حسن ويقال يافث ويافث ويقص. سام دا عرب پلار او یافث دا د رومیان پلار د رومیان ایران والا او حام دا د حبشان. الله رب العزت دعا کړه الله الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على خير الخلائق.